پرېږده زما لاس. زه درته وایم پرېږده زما لاس. پرېږده ما. هله حصار که هغوی به لاړ شي. تاسو ته پته ده زمونږ به څومره بېعزتي کېږي. هله زه به یې پوهېږم. هغه زمونږ بچي دي. پرېږده چې ځي هغوی. پرېږدم؟ څنګه یې پرېږدم؟ خو د هغې دواړو سبا واده دی. ولید نه غواړي هغې سره واده کول. ولید ناپوهه دی. غلطه فیصله کوي. ډېر هوښیار دی زمونږ ولید بچی. هغه چې کومه فیصله کوي سوچ سمج سره یې کوي. د کومې فیصلې خبره کوې ته؟ الیشبا سره د واده فیصله؟ خو د هغې شهریار خوښ دی او هغه شهریار سره په خپله خوښه واده کوي. خبر یم سم چې دي ټیک دي. د الیشبا واده چې چا سره کېږي به. ولید هغې سره واده کول نه غواړي. مونږ په زور ولې وکړو؟ او پاتې شوه خبره د میلمنو نو هغه په ما پرېږده. ډونټ وري. تا نظر شمه تا خو په جړه ځان مړ کو. حوصله وکړه هر څه به ټیک شي. بس ته نوره مه جاړه ښه. ما سم نه دي کړي مورې. سم هم نه دي کړي. بچې مونږ کله وایو چې تاسو غلط کړي دي. مونږ ټول خو تاسو سره دې دپاره ولاړ یو چې په تا پوره باور کوو. خو تاسو کته نه ثنا مور څنګه غلط تهمتونه ولګول په ما باندې. اوهو هغه پرېږده. هغه خو د داسې ښځه ګوره ما بچې الله چې څه کوي که نه په هغې کې زموږ دپاره څه نه څه خیر ضرور وي. دا ښه وشوه بچې چې الله موږ د هغې د رښتې نه وساتلو. نو نه دی کېده که نه رشته. زه ولې د قرباني ګډونه شومه؟ په ما ولې تهمت ولګېدو؟ بچې دا خبره کېدای شي په تا بده مه لګي خو په دې کې ستا هم ګناه ده. څه ضرورت و تا ته چې ته د ثنا کمرې ته تلې؟ بجلي به راغلې وه که نه؟ او ولید داسې حرکت کله هم نشي کولی. زه یې د ماشوموالي نه پېژنم. څوک هم هغه نشي پېژندی. هغه خپل ځان په خپله هم نه پېژني. هغه ما سره داسې ولې وکړل؟ هغه د ټولو په مخ کې ولې وویل چې هغه ما سره مینه کوي، چې هغه ته پته ده چې زما واده شهریار سره کېدونکی دی. یو تپوس نه وکړم؟ نه سمره بچې د څه ویلو ضرورت نشته. بس تاسو پرېږدئ ضرورت شته. سمره ته غلی شه که نه؟ وایه بچې څه خبره کول غواړې؟ الیشبا که ولید سره ستا واده وشي نو څه بده خو نه ده. دا څه وایي تاسو؟ سمره دا ته څه وې؟ نن ما پرېږده چې زه څه ووایم. د هغې نه پس فیصله ستا لاس کې ده چې څنګه ته وې هغه شان به کېږي. بچې زه دا نه وایم چې شهریار خالق نه دی. هغه موږ ته هومره ګران دی څومره چې ولید. خو الیشبا کله نه چې ته پیدا شوې او ما ستا د واده سوچ چا سره کړی دی هغه صرف ولید دی. دا وخت څومره زر تېر شو چې تاسو غټ شوئ نو فیصلې پکې بدلې شوې. ثنا منځ کې راله. که ثنا پکې منځ کې نه وه راغلې الیشبا نو سبا به ستا د ولید واده و. مطلب زما د خوښې ناخوښې هډو څه اهمیت نشته؟ نه تا نظر شم مونږ به هغه کوو چې څه ستا خوښوي. زه خو صرف دا وایم چې ولید وایي زه تا سره ډېره مینه کوم نو د هغې سره زما امیدونه نور هم مضبوط شو. زه اوس هم دا غواړم څه چې مې د کلونو نه غوښتل. ولې راغلې دلته؟ زه دلته نه، زه تا سره هیڅ خبرې کول نه غواړم. ما ستاسو دپاره هر څه پرېښودو او تاسو وایئ چې لاړ شه. چېرته لاړ شم؟ چېرته؟ دومره لرې لاړ شه چې هلته تا نه د الیشبا سره د واده پیریان لرې شي.
مورې تاسو ته پته ده چې داسې نشي کېدی. داسې څه جادو هغې جینۍ پتا کړې چې د سره غوندې جینۍ نه ته انکار کې؟ دا څنګه خبره کې ته که دې الیش به خوښوي نو په دې کې بده خبره څه ده؟ بده شته او بده دا ده چې هغه جینۍ د ده ملګري سره واده کولو. دا لا څنګه جینۍ ده چې مینه د یو سره کوي او واده د بل چا سره؟ بس ډېر د غوبل کولو ضرورت نشته. الیشبا فیصله کړې ده هغه به هم شهریار سره واده کوي. سبا به په دې کور کې یو واده د الیشبا او شهریار.
ښکاری داسې چې په دې کور باندې خوشاله راس نه دی. داسې هیڅ خبره نه ده بچي. د شهریار د تلو فیصله د هغه د خپل ځانه وه چې هغه مجبوره کړې نه و او پاتې شوه د خوشحالو خبره. نو هغه خو په موږ د الله لوی رحم دی. دا خو موږ ناشکره چې خپل زدرا باندې کله کله سترګې پټې کړي او خوشحالۍ مو لکه د هوا د سترګو پناه شي. چې څه هم وینیا نن به په دې کور کې واده نه کیږي، نه به څوک زلمې جوړېږي او نه ناوې، نه به تماشې کیږي او نه به ډولې اوچتېږي. رمشا له کابو کا څنګه کنټرول کوم زه خپل ځان؟ نن زما د زوی د ژوند د ټولو نه لویه ورځ وه. همده خو کړي دا هر څه خو همده ده په خوښه کېږي. ډېره یې وکړه خپله مرضي، نوره به رانه نه کوي. نو ولې ته نه غواړې چې د ولیدو د هلک په واده دې وشي؟ نیا به دا تاسو څه وایې؟ دا څه د ګوډیانو د واده لوبه خو نه ده چې یو سره واده ونه شو نو واخله دا بله تیاره ده. دوی په یو بل پوهېږي څومره، ایله خو یې څو ورځې د میلاوېدو شوي دي. که د یو بل پیژندل دومره ضروري دي نو بیا دې خو هغه ثنا د ډېر وخت نه پیژني، نو هغې سره یې مینه ولې ونه شوه؟ دا ټولې زړې او بیکاره خبرې دي چې واده دپاره مینه ضروري وي. او د دې خبرې څه ګارنټي ده چې کوم دې د هلک با سره کوي هغه مینه ده؟ نو په دې کې بده څه ده؟ که ولي د هلک با سره واده کول غواړي نو موږ ټولو خو همدا غوښتل که نه؟ موږ مخکې دا غوښته، داسې اچانک دا هر څه نشي کېدی. او ته ووایه که نه کې به د هلک با سره واده؟ زما په خیال مخکې د هلک نه تپوس وکړه چې څه وایي. که د هغې خوښۍ زما اعتراض نشته. اوس څه غواړې ته؟ زه نه غواړم چې د ولید واده د هلک با سره وشي. ولې نه غواړې؟ ځکه چې هغه جینۍ زما د زوی قابله نه ده. رمشه هغه د دې کور عزت دی. پته نشته هغه څوک ده، د کوم ځای نه راغلې ده. زما زړه نه مني چې هغه هلک با ده. تر اوسه چې زه غلی وم د خپلې معذوري خور دپاره، ځکه چې هغې ته د ژوند د تېرولو یو اسره میلاو شوې ده. خو دغه جینۍ به زه خپله انګور جوړه نه کم. Never! دا هغه خپل کا چې تا خپلول غواړي. نیا ابۍ زه به کله هم هغه خپل نه کړی شم. الشبا ارشد تا ته ولید یاسر ول محمد ناصر په نکاح کې قبول دی؟ الشبا قبول دی. یو ځل خو به راسره میلاو شوی که نه مورې؟ هغه خو ما سره هډو خبره ونه کړه ولاړلو. بچي هغه تا ته مخامخ ویلی نه شو. سوچ به کوي چې دا څنګه جینۍ ده، مینه یو سره کوي او واده بل سره کوي. داسې مه وایه، هغه تا باندې ډېره بروسه کوله. که بروسه یې راباندې کوله نو داسې به یې نه پرېښودلمه زه. دا وګورئ زما د لاسونو د نکرې زورنګ څومره تیز دی. ښکاري چې هغه ما سره د زړه نه مینه کوله. سات ګړۍ کې به مېلمانه راورسي. نیا بیا اوس خو هېڅ نشي کېدی. ولې څه نشي کېدی؟
علیش با په رښتیا تا سره موږ ته د راکولو دپاره هیڅ نشته؟ نیا به اوس نور څه غواړې زمانه؟ ګوره بچي، تا سره چې څه وشو موږ چا هم نه غوښتل چې داسې دې وشي، خو ستا او د ولید واده زموږ د ټولو د ارمانونو نه یو ارمان دی، د همیشه نه. نیا به خدای دپاره ما په بل امتحان کې ما اچوه. زه هغه کس سره واده نشم کولی د چا په وجه چې شهریار بچي شهریار اوس تللی دی، هغه ته پرېښي. ګوره اوس تا هغه خپل کا چې تا خپلول غواړي. نیا به زه به کله هم هغه خپل نه کړی شم. ما د هغه باره کې کله هم داسې سوچ نه دی کړی. تا سره د سوچ کولو دپاره وخت نشته بچې، اوس ټولې تیاریانې شوي دي. ستا ها سره د دې کور د خلکو په مخ باندې به خوشحالي راشي. خو سمره ته په دې باندې داسې زبردستي نشي کولی. ارشده زه په خپله لور زبردستي نه کوم، زه خو صرف د دې مرضي معلومومه. ګوره لورې، څومره کلونو پس چې ته ما ته ملو شو موقتي، نو ما غورځ دا فیصله وکړه چې زه به تا د خپلو سترګو نه کلم لرې نه کوم، او که تا ولید سره واده وکړو نو زما د ارمان به پوره شي، ما ته به زما د خوشحالۍ ملو شي او زما خوشحالۍ. علیش با بچې که چېرې ته خوشحاله نه یې نو داسې به هېڅ نه کېږي. سمره تم په کولو وګونو وګوره. ارشد ما نه دا واده والا، ما ته پته ده، زما زړه دا وایي چې ولید سره د دې واده وشي نو ولید به دې له دومره مینه ورکړي چې دې نه به ټول غمونه هېر شي، خپله مینه هم. ټیک ده، زه تیار یم. رښتیا ارشده ودرېده، د خپلې لور فیصله ورشه اوس ټولو ته ووایي چې د دې کور د ټولو نه غټه خوشحالي او زما خوب پوره کېدو والا دی. رمشا ته لا تیاره شوې نه یې؟ سله تیاره شم د خپلو ارمانونو جنازه اوچتولو له؟ داسې مه وایه، نن ډېره بختوره ورځ ده، نن زموږ د زوی واده دی. زمونږ زوی؟ ستا زوی؟ که زما زوی و نو زما د مرضۍ نه بغیر به هیڅ نه کول. ګوره د ثنا معامله کې تم کنفیوز وې که نه؟ یاد دې شي تا یو ورځ ویلو چې ولید به صحیح فیصله کوي که غلطه، چې به ثنا سره خوشحالي که نه. د هغې دا مطلب خو نه و چې هغه د الشبا سره واده وکړي. خو ما به وله کتلې وه ښه شان جینۍ د خپلې مرضۍ. ته زه دلته نه، زه نه درځم دې واده له. داسې چېرته شوي چې یو مور به د خپل زوی واده کې نه وي؟ زه دلته نه. داسې څوک نه وي.
په داسې ورځ خو زوی ته د مور د دعاګانو ضرورت وي. که زما په دعاګانو کې دومره اثر وې نو زما د مرزۍ نه بغیر به هیڅ نه کېدل. عمرې ما په ژوند کې ستاسو د مرزۍ نه بغیر سم نه غوښتل. نه مې ثنا او شهریار ته دوکه ورکول غوښته، خو مورې زه د زړه نه مجبوره ومه او الیشبا په ما ښه لګېده. نو پوره شو ستا دا ارمان؟ ورشه او کښېنه ورسره خوا کې. میلاو شوه که نه تا ته ستا مینه؟ او تاسو به نه راځئ؟ درځم به خو ما سره تاله درکولو له هیڅ نشته، دعا هم نه. چې دومره ښایسته ښکاري نو څوک پاګل به وي چې تا سره به واده نه کوي. مور د نظر د مور دپاره لږ وخانده. واده دی نن ستا، داسې خفه مه کښېنه، وخانده. قاری صاحب بسم الله کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الیشبا ارشد تا ته ولید یاسر ول محمد ناصر په نکاح کې قبول دی؟ الیشبا ارشد تا ته ولید یاسر ول محمد ناصر په نکاح کې قبول دی؟ الیشبا ارشد تا ته ولید یاسر ول محمد ناصر په نکاح کې قبول دی؟ الیشبا قبول دی. ولید یاسر تا ته الیشبا ارشد سره نکاح قبول ده؟ قبول ده. ولید یاسر تا ته الیشبا ارشد سره نکاح قبول ده؟ قبول ده. ما بچي لاس دې راوړاندې کا چې یو کړه درته زه واچوم. الشابه او دا دویمه کړه به درته خواښې بیبي واچي. رمشه چاته ده رمشه؟ رمشه راشه بچي انګور ته دې کړه واچوه.
ستا د کلی د عجیبه جنې ته به زه خوشحاله یم چې زما آیډیل انګور ده نو اوس ته ګوره چې زه څه کوم ګورو چې تر کومه پورې چلی دا واده داسې ولې وګورې ویلې مې چې خپله نایبه یې جوړوم رمشا ایکسکیوز می وایا خلک سم حیران شو چې عجیبه کارو شو خو سم خوشحالم شو په دې واده رمشا اصل کې دار څه دونه اچانک شو ما ته ډېر وخت میلو نه شو چې تا سره ناسته وې او څه مشوره م کړې وې ما ته صرف دا ووایه چې ته په دې واده خوشحاله یو که نه ته خوشحاله یې زما په خوشحالۍ ته څه کې دا ته څنګه خبرې کوې رمشه تا له هم خوشحالېدل پکار دي موږ دواړه خویندې یو ځای دې کور ته راواده شوي او نن زموږ د بچو ودونه وشو نن ته زما د لور خواښې او زه ستا د زوی خواښې شو خو یو خبره ستا نه هیره ده چې د هلک مور زه یم خو ولید زما هم زوی دی هغه په زوی ګڼلو باندې ستا زوی نشي جوړېدی زوی صرف زما دی او همیشه به هم زما وي ولې داسې خبرې کوي فرق پیدا کوي فرق خو په هغې ورځ پیدا شوی سمره زما د مشروالۍ باوجود ستا د دې کور د مشر زوی سره واده وشو او د هغې ورځې نه تا خپلې فیصلې په ما باندې منل شروع کړي دي او چې تر څو الشبه نه وروکه شوې او تر هغې پورې تا خپله مرضي کړې ده په دې کور کې او زه تا د هرې فیصلې نه لرې ساتلی یم او نن هم ته هغه کې که نه دا چې سم کېږي که نه په دې هر څه کې د ټولو نه زیاته ستا رضامندي شامله ده رمشه دا خبرې ډېرې زړې دي موده خو یې ځکه وشوه چې په هغه وخت کې ته په خپل هوش کې نه وې او کله نه چې ته په هوش کې راغلی ستا د لور د راتلو نه پس نو ته دوباره هم هغه هر څه کې مطلب دا چې ته په دې واده خوشحاله نه یې سمره تا ته څه ښکاري ستا د کلي دې عجیبه جنۍ ته به زه خوشحاله یم چې زما آیډیل انګور ده نو اوس ته ګوره چې زه څه کوم ګورو چې تر کومه پورې چلی دا واده قسمت کې چې څه لیکلي که نه هغه چریم نه بدلیږي صحیح وې ته زه خو یا سره په دې حیران یم چې دا هر څه وشو څنګه سم چې وشو ډېر ښه وشو بھیجان ځکه چې مام دا نه غوښتل چې ولید دې ما نه لرې لاړ شي او دا تاسو هم غوښتل چې الشبه دې هم دلته وي ډېرې جدایانې برداشت کړې مونږه صحیح ویل تا بس زما خدا دا واده چې په دې کور د چریم غم را نشي آمین راځئ بھیجان چې د رخصتۍ دا رسم پوره کړو نن یې له زموږ د زړه ارمانونه پوره شوه داسې ولې وګورې ویلې مې چې خپله نایبه یې جوړوم
نن خو بالکل هغه شان عالج باکاري معصومه یریدونکي غلي خو ته دا جاړې ولې زه تا سره ډېره مینه کوم تا به یوازې نه پرېږدم ته ما سره مینه کې ما خو به نه یېرې که نه ها هېرې خو به مې نه وایه واجی وا مبارک شه ستا خو د ټولو نه غټ ارمان پوره شو ډېر اثر دی ستا په دواګانو کې صرف دعا نه قبوله شوې ده ارشد زه نن ډېره خوشحاله یم هغه وشو چې زموږ ته تمام نه وه خو ما ته دا سبق میلو شو چې انسان له ناامیده کېدل نه دي پکار څه وخت سم کېدی شي او زه امید لرم چې شهریار ته به چېرته ښه جینۍ میلو شي خالق دی میلو به شي ورته خو فی الحال ما دپاره امپورټنټ خبره دا ده چې ته خوشحال الله تعالی دې پالش به باندې نور امتحانونه نه راولي فرق خو په هغې ورځ پیدا شو سمره زما د مشروالۍ باوجود ستا د دې کور د مشر زوی سره واده وشو او د هغې ورځې نه تا خپلې فیصلې په ما باندې منل شروع کړي دي او چې تر څو الشبا نه وروکه شوې او تر هغې پورې تا خپله مرضي کړې ده په دې کور کې او زه تا د هرې فیصلې نه لرې ساتلی یم او نن هم ته هغه کې که نه دا چې سم کېږي که نه په دې هر څه کې د ټولو نه زیاته ستا رضامندي شامله ده سمره تا ته څه ښکاري ستا د کلي دې عجیبه جینۍ ته به زه خوشحاله یم چې زما آیډیل کور ده نو اوس ته ګوره چې زه څه کوم ګورو چې تر کومه پورې چلي دا واده الشبا ما وی چې تارا پاسوم خو ته دومره بې فکره او بېغمه ودوې چې ما په نسولې
چې اکسرسایز مو یو ځای کړی وي خوند به یې کړی و. نیا به وی چې لاندې راځي ټول به ناشته یو ځای کوو.